نو زمانن او مکانن دای قوم شعیب ته نږدې وو. شعیب علیہ السلام قبر دار دی عمان نا د اردن دارالخلافه ده دین شمال مغربی ناحیه باندې ده. حضرت شعیب دی او حضرت یوشع ابن نون دی دا په شمال مغربی ناحیه دی. عمان ده د اردن دارالخلافه ده دین شمال مغربی جانب ته چې د اسرائیل طرف ته دین دغلته شعیب علیہ السلام او د یوشع علیہ السلام دواړو قبرونه دي. او چې د عمان یو 100 میله بهر راوځي عراق طرف ته، عراق په جنوب مشرقي سایډ باندې، نو بیا د قرى قوم لوط شروع دي. الاراضي المحروقه بیا دغلته د قرى قوم لوط شروع دي د اردن په علاقه کې ده. سلګونو میله مسافت ده ځکه دا ټول آباد دنیا و. الاراضي المحروقه ورته وي، الاراضي المقلوبه ورته وي، یا قرى قوم لوط ورته وي. شینډکه پکې نشته، اوبه پکې نشته، لقو دق سارا ده او داسې سارا ده چې غر پکې هم نشته. غر پکې هموار ځمکه ده، هموار ځمکه. خو بیا دا تور سوي کانی دا په داسې پراته دي لکه دا روډ چې په خیو څنګه کانی پیواچي ښه. ځکه خدای تعبیر کړی دی وامطرنا عليهم حجارة من سجيل فجعلنا عاليها سافلها. فجعلنا شیخ صاحب د پنڈاوی میں نے الٹ پلٹ کے رکھ دیا فجعلنا عاليها سافلها. هغه به اردو محاوره کې ترجمه دا کی چې میں نے الٹ پلٹ کے رکھ دیا واملور را واملور الٹ پر. اشا منصور شیخ صاحب فجعلنا عاليها سافلها بس مونږ دی لاندې باندې کړل. فجعلنا عاليها سافلها لاندې باندې یو بل مر اخلاص کړل. او فجعلنا عاليها سافلها الټم کړل مستقل. هغه بالای جانب هغه ملاندې کو او لاندې جانب هغه وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. او الله تعالی وی دی باندې می اورو پرم یې سره تعبیرونه کوي چې ورمیناهم بحجارة من سجيل ما وشتل ځکه وشتل خو په لسطو قانون کیږي. وامطرنا لکه د باران می ورول دوی باندې حجارة من سجيل اکانی د سنگګل چې غسر شو په اور د جهنم باندې. په اور د انو کوم اوس پنا چې سره کې او بیا هغه سره شي او ډیر زیاته اور کې پاتې شي او زړه شي نو کې سوري وشي ښه توري او اکان ټول داسې دي. اوس هغه لوک نه را پته لګي چې دا سرو او دا ساله شي دي ټول سوري دي ښه. نو ما ځان سره یو راغسته په موټر کې نو مولانا صاحب را نو ورځوخه. مولانا صاحب را نو ورځي مړی سړی ورته ګوري سړي باندې hebat راځي ورکی که خدای دې ورکی. ما ورته نه دا وزولم طالبانو ته بخیم ښه چې دا قوم لوط باندې دا شی ورولو ښه. انا شعیب علیہ السلام ورته ما قوم لوط نږدې تاسو ته هم زمانن او هم مکانن. او تخویفات دنیوي او اخروی دواړه چې په یو ځای راغلي دي. سوره آل عمران آیت نمبر 11 قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم. قل للذین کفروا اوایا کسانو تا چې کافران دي کفر کړي دي
ستغلبون مغلوب بگردول شی تاسو فی الدنیا ستغلبون مغلوب بگردول شی تاسو فی الدنیا ستغلبون ستهزمون شکست بدر کول شی تاسو لا فی الدنیا دا تخویت پا عذاب دنیاوی وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَتُحْشَرُونَ تُجْمَعُونَ إِلَى جَهَنَّمَ فِي الْآخِرَةِ جمع کول بشی جہنم تا پا آخرت کے دا تخویف اخروی دے پنځمه سلسله سلسله التنبیهات فرق په میز د شکوا او د تنبیه کې شکوا کیږي د مخالف د ډېر ناکاره خبرې نه او تنبیه ورکیږي د موافق په غیر مناسب خبره باندې تعبیر یاد ساتئ شکوا کیږي د مخالف د ډېر ناکاره خبرې نه او تنبیه ورکیږي د موافق په غیر مناسب خبره باندې نو تنبیهات دا دو قسم دي یو تنبیهات للنبي صلی الله علیه وسلم او دویم تنبیهات للمؤمنین تنبیهات النبی سورہ انفال آیت نمبر 80 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض ما كان لنبي انتی مناسب دیو پیغمبر لپارا ان یکون له اسرا ان یسیر له چوگر زید لپارا قیدیان پا جنگ کی حتی یسخن فی الارض حتی پا مانا دا الا بعد ان حتی یسخن الا بعد ان او اسخان پساسرا اسالت الدماء سین سرا اسالت الدماء وین تو یول فی الارض او دا اسالت الدماء حکمت بکی داده چه دبدبه دا پیغمبر قائم شي مخالف بانده
او توڑ اوشي د قوت د مخالف دا مسلمه ثابت ہے انسانیت کی توڑ اوشي د مخالف د قوت ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض مگر پس د دې چې او به یې دی ویني في الارض پزماکه کې نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تنبیه ورکړې شو چې بالکل ابتدا د قتال کې خلق کې دول دا تاسو سره مناسب نه دي لومبه روب قائم کا مړکه یوسو وینه توې کا کنیا چې خو چې هغه وګوري چې د زور زیات لاس ورته وشدای سرندر کیږي برته نو که سرندر شو نو قوت مات نشو بیا به پرې دی رها کېږي نو چې قوت مات نشو خو د جنگ فلسفه عملی نشو سورہ التحریم سپارہ اتریشتما هلکه حافظ چې سوکیا ویخ ناسي آخری صورت یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان باندې شهد آرام کړیو شهد اللہ تعالی تنبیہ ورکا یا ایها النبی او پیغمبر لم تحرمو ول حرام تما آغشی احل الله چې جائز کړی دی الله تعالی لکا استاد پارا تنبیہ بغیر مناسب کار سورہ عبس دیرشم سپارہ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى عبس وتولى نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قریش سرداران ور سره ناستو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ول دعوت ورکو او حرص لره په ایمان دوی یو نابینا صحابی راغی عبداللہ ابن ام مکتوم سلام وکړو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب سلام ورکړ خود سابق ونه توجه ورته ونه کړی شو او عبداللہ ابن ام مکتوم نابیناو هغه د معاملې نزاکت فهم نکړی شو چې پیغمبر علیہ السلام د سابق ونه توجه ولې را نکړه ځکه سیلیدل نه ناغزل کې دا محسوس کړه چې شاید ما نسنا شایسته کار شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر اتړي رغبت اون لره نو داغره دل جوړه لپاره قران تعبیرم د هغه په تصور باندې وکړه او ابن مکتوم
ځان لزین دا جوړ کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما سلام سره ما ته سابقونه توجه را نکړه نو معنا دا ده چې زه کتلم نو مخ به داسې تاو کړی اوس هغه لیدل نه خو تصور داو چې زه کتلم مخ به را انداز تاو کړی او چې زه کتلم نو په طبیعت به د عبوس اثر راغلی نشوي پوي چې زه کتلم مخ به را انداز تاو کړی او چې زه کتلم طبیعت باندې به د عبوس اثر راغلی ناپسندیده شخصیت دا سړی محفل تراشي نو دا یو فطری اثر د سړی په چهره باندې کیږي ښه د سترګې وخیږي بره د تندې کې ګونجه پیدا شي د تعبس وای ښه یا عبوس وای یوما عبوسا قمطریرا هغه ورځ چې هغه به طبیعتونه سپیره کوي ښه نو داغه تصور داو نو الله تعالی داغه په تصوراتو تعبیر وکړ او نبی علیہ السلام ته تنبیه ورکړه عبس وتولى طبیعت تریوک وتولى اعرض عبس طبیعت تریوک تیوال ورته وای وختو کې مونږ تعبیر ته کو طبیعت راول وتولى اعرض او مخطاو کو ان جاءه الاعمى لاجل ان جاءه الاعمى د دې وجه چې دته ابن ام مکتوم نابینا راغی وما يدريك لعله يزكى وما يدريك اسشی خبر کړي تعالی ادرا يدري ادراءن وما يدريك اسشی خبر کړي تعالی دا خو د لفظ ترجمه شو او مراد دې زائد وما يدريك ولماذا اعرضت تاولي اعراضك ولماذا اعرضت ولد مخداوکو دا لعله يزكى دې تاولي کې چې دا جمله غلا هیدرخه د دې يدريك سره تعلق نشته لعله يزكى شاید چې دا ابن ام مکتوم يزكى سر کې دی يتزكى وما يدريك لعله شاید چې دا ابن ام مکتوم يتزكى في المرتبه العاليه د تزکیه حاصله کی په عالی مرتبه کې او يتذكروا یا نصیحت والی فتنفعه انفور کی دتا الذکر دا نصیحت فی المرتبه السافله شاید چې د غالی ترجیح مزکی او شاید چې نسبتاً د سافل درجه متذکر شي نو دا نبی علیہ السلام ته تنبیه شو دیو جن دا ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ چې بل موقع باندې باراتو نو حضور علیہ السلام ورته خپل صادر پولیس کې واچو داس او صدر باندې بیکینو دا سعادت د ابن ام مکتوم حصہ او حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناشنا ملمانه بناستو یره دا سړی سوق ته چې دوالو جهانو سردار دومره کرام وکړو نو حضور علیہ السلام به فورن په تفسیر وکړه
هذا الذي عاتبني فيه ربي هذا الذي عاتبني فيه ربي داغه سره دی چې د په باب کې ما ته خدای عتاب نازل کړی دی تنبیه را کړی دی عبس وتولى سورہ التوبہ آیت نمبر 20 عفى الله عنك لما زلت لهم غزوہ تبوک کی منافقان د جهاد نه پاتې شو الله تعالی په دې متخلفین باندې بدوي ومستو په متخلفین باندې بدوي او دیته وي چې باید چې تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره jihad لاړ وای هغه استدلال ونیسو مونږ ته پیغمبر علیہ السلام اجازه را کړو یعنی دا جهاد لتل آپشنلو اختیاریو سوتلل او کنتلل پیغمبر علیہ السلام چوٹی را کړی نو الله تعالی نبی علیہ السلام له عتاب ورکو تنبیه ورکړه لهم ولدي اجازه ورکړه دوی ته چوټی له دی له ورکړه نو دا تنبیه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سورہ آل عمران دا تنبیحات الی المؤمنین دی تنبیحات الی المؤمنین أأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم سمعت يوصل نلس ومکتو وړاندې ایت وګورئ یا ایها الذین آمنوا او مؤمنانو لا تتخذوا بطانة من دونکم لا تتخذوا بطانة ام جوړوي تاسو بطانة موالات مع الكفار بطانة موالات مع الكفار بحيث تفشون اليهم السرائر بتوانا غ دوستای ته وای چې سړی د مسلمانانو رازونه امریکای ته فاش کیخه دې ته بتوانا وای چې امریکای ته اسلامي دنیا رازونه وخه عراق سره اټم بم دی پاکستان جوړ کړي نه په اقتصادي امبارګو په لګی ښه ای په اقتصادي امبارګو لګی او
مومنانو لا تتخذوا بطانة ام جوړوي تاسو موالات مع الكفار من دونكم معنا بضد المسلمين دون په معنا د ضد من دونكم کوم معنا مسلمانان من دونكم بضد المسلمين نو مسله د بین الاقوامی نظام دا معلومه شو چې نفس عالمی تعلق کافرانو سره دا ممنوع نه دی سفارتی تعلق بدوی تجارتی تعلق بدوی د بین الاقوامی دنیا فرد دی ریاست اسلامی د بین الاقوامی دنیا یو شخص دی تعلق به وی امریکای سره وي روس سره وي چین سره وي تجارتی وي ثقافتی وي بل ځکه لکه فرد چې بغیر تعلقاتو د فرد نه ژوند دی نشي اوس دلته زمونږ کلی کې هندو دکاندارانو موږ ته چینی اخلو کنه باخلو ها خورشته ور سره کو ها بس بیانی دغه څه مسله ده بیانی دغه څه مسله ده چې تعلقات مال کفار بدوی حکم تعلقات چې بیتوانه بری لا تتخذوا امنی سی تاسو مجوڑوی تاسو بیتوانتن موالات مع الكفار بضد المسلمین لا یالونکم خبالا لا یالونکم خبالا لا تتخذوا بطانة من دونكم اما جوڑوئی تاسو موالات مع الكفار من دونكم فضد مسلمانانو لا یالونکم متول کې التخو مقدمه کې راغلی ولم آلو جهدن شته چرته متول تجاویل دی فمقدمه کې دی ولم آلو جهدن التلم آلو بمعنى دا لم اقصر لا یالونکم لا یقصرونکم قصور نکي استاسو لپاره خبالا معنا فی ایقاعکم فی الفساد خبال معنا فساد ای کوتاهی نه کوي چې څه فساد دل پیدا کول شي پیدا کوي با الله تعالی وی چې کله امریکای لپاره تاسو پوره 15 کاله ځان نه دمچله جوړ کړي او دا غي د مفادات ملاتړو کوي نو چې کله موقع راشي او تاسو لپاره کوم فساد پیدا کول شي مولانا غلام غوث بازاروی وی امریکا دا خو کاسي چرګه ده دا کړت کو دې کور کې کوي او هغه بل کور کې چي ښه دا وکړت کو دې کور کې او هغه بیا بل کور کې چي نو کړت کو دې 15 کاله پاکستان کې وکړاګه او سلطه هندستان کې چي ښه هغه سلطه هندستان کې چي دا غي اټمی قوت له تحفظ ورکړي پاکستان ته مړوم نه ښه ټیررست ریاستي دهشتګرد قرار کوم او هغه معاملې به سره کوم چې لیبیا سره عراق سره وکړه شپږ میاشتې وخت ورکړل نو داسې الله تعالی مخکې نه وي د کافر طبيعت او خود چې لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا لا يقصرون في ايقاعكم في الفساد کوتاهی نه کوي پدې کې چې تاسو فساد کې واچي ودوا ما غنتم ودوا احبوا او ما مصدریه دي غنت معنا مشقت احبوا مشقتكم وكلفتكم دې ته ډېر محبوب د تاسو تکلیف چې مسلمان په تکلیفي نو سره دوستای دا کافر په ډېر خوشاله کا ودوا ما غنتم
قد بدت البغضاء ادار قران کریم د قدم تقاضا ده چې د هر دور لپاره دا خبره کوي ته وایي که اوس نازلېږي د لپاره قد بدت البغضاء من افواههم بدت ظهرت ظاهر شوه د البغضاء دشمنی من افواههم د تقریر دوینا الله تعالی وی تاسو ګوره د بوش تقریر ته ګوره بیا د کلینټن تقریر ته ګوره د تقریر د یو جملې نه به د امت مسلمه د پاره سره دوست دی دا غینه به دشمنی ټپکاویږي قد بدت البغضاء من افواههم ظاهر شوه دا دشمنی د مسلمانانو من افواههم د بیاناتو د دوینا وما تخفي او هغه شی چې پټي ساتي صدورهم زنه دوی اکبرو هغه د ظاهر کلام نه ډیر زیات تخا چې دلی کومه منسوبه تاسو په ضد تللی دي هغه لا بل شي دي اخر دین ډیر لوی دي قد بينا لكم الآيات ابيان کوم تاسو ته حقائق ان كنتم تعقلون کتاسو عقل لري بينا لكم الآيات خدای وی حقائق می درته وې ان کنتم تعقلون کتا عقل لري او د خرز وینینو په دی په پوښه شاه منصور شیخ سوی الله تعالی وی چې عقل لري معنا دا چې کده خرز ویني کده خرز وینینو دا خبره دوره واضحه ده چې په دی په پوښي قد بينا لكم الآيات بیان کړی مو تاسو ته الآيات حقائق ان کنتم تعقلون کتاسو عقل لري ها انتم ها حرف تنبیه اولائے دا منادا دا یا اولائے ها انتم خبردار تاسو یا اولائے او دغه کسانو خبردار تاسو یا اولائے او پاکستانیانو داسی اولائے اوساغ و خرسوک چی مرادی اوساغ و خرسوک چی مرادی اها خبردار انتم اولائے تاسو او پاکستانیانو تحبونهم محبت ساتی دا امریکی سرا ولا يحبونك دا توضیح د پاره دا توضیح د پاره چې اوس دی وکه خو نو يهود نشته لته مونږ باندې څوک مسلط دي امریکا مسلط ده هغه وخت دا تعلق د بازي مسلمانانو يهودو سره الته خطر د يهودو نه و دلته خطر د امریکای نه ده اها خبردار انتم تاسو اولای یا اولای او پاکستانیانو تحبون محبت ساتي د دې کفارو سره ولا يحبونكم ادي محبت نه ساتي تاسو سره تحبون محبت ساتي دوی سره ولا يحبونكم ادي محبت نه ساتي تاسو سره اوستا استدلال بداوي ستا استدلال بد چې دروس نه خو بیا هم خره اهل کتاب خوده ستا استدلال بداوي چې دروس نه خو بیا هم خده څه شه ده اهل کتاب خوده نو خدای نن سوال له سوکال وړاندې د دغه استدلال رد کړي وتؤمنون بالکتاب کله اتاسو ایمان ساتي بالکتاب کله بالکتب کلها په ټولو کتابونو دا غي انجیل منئ چې ده حقو د يهوديانو تورات منئ چې ده حقو او ورته مقدر راو باسي وهم يكفرون بكتابكم تاسو کتابي منئ هغه خو تاسو کتابي نه منئ د غیرت تقاضا ده چې تا نه مني کتابي نه تور ته وای خدای دې پټنا قصټ کوي کا دا ډو سړی دی نه ښه دا سه الله تعالی زمون غیرت چیلنج کا چې ته اسلام خو یو طرف ته کاسه انسان یې کني نو ستري خبر کې هم څه کنيشته نو ته کتابي مني او هغه تا کتابي نه مني ښه مونږ يهوديان کتابيان منو هغه مونږ کتابيان نه مني مونږ د امریکای والا کتابيان منو هغه مسلمانانو ته کتابيان نه وي دا وي فندامنټالست دي
دا بنیاد پرستی په کتاب میتاب ایمان نه لري. الله تعالی وایي چې د غیرت تقاضا ده چې تاریخ در کې پیدا شي، تاسو مړو سړي ځامن نه ښه دا څه ورته وایي. شپږمه سلسله التسلیات. تسلی ورکوي الله تعالی دو قسم دي. یو تسلی رسول پاک تا او بل تسلی مومنانو تا. او ورکول شي دا تسلی په هغه موقع چې حزن غالب شي په دغه فرد باندې. او امکان لري چې دا حزن یاس او قنوط تورسي، یاس من رحمت الله او قنوط من رحمت الله لا رسیدل نه، خو امکان لري چې دا حزن ورسي یاس آیت نمبر 40 ومکتو اتدیر چې کم دیر 40 دیاله سم سپاره. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريا وما كان للرسول ان ياتي بآية الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب واما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ومستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودونه کړیو بچی پیدا کېدل. مشرکین مکه اعتراض ولر چې دا جیب پیغمبر دی ودونه هم کوي بچیم پیدا کیږي. خلق للکنه او بزرگ کر زنانه روانی وی نو نور زنانه مخیل ورلی وی چرتلی وی د فلانی بابا سیب زوی شوی غم دا کار کوي. نو مشرکین مکه هغه اعتراض ولر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې دیم ودونه کوي بچیم پیدا کیږي. دا څنګه پیغمبر دی؟ پیغمبر باید چې نو کی واده او پیغمبر باید چنیشی پیدا بچی. نو اللہ تعالی ارادو کو چې ولقد ارسلنا رسلا من قبلک قسم دے تاکي کی خبر دا لګلی موږ رسولان مخکستانا وجعلنا لهم ازواجا وذريه او ورکړې موږ دوی ته ازواجا خزي وذريه او اولاد لأنه لا منافاة بين النبوة وكون النبي ذا أهل وذرية. بين النبوة
وكون النبي ذا آل وذريه هیڅ منافات نشته چې یو سره پیغمبروم وي وعده دیم کړي یو سره پیغمبروم وي بچی دیم پیدا وي یو سره د شیخ الحدیث وي وعده دیم کړي بچی دیم پیدا وي یو سره د شیخ التفسیر وي وعده دیم کړي بچی دیم پیدا وي یو سره د ولی الله وي وعده دیم کړي بچی دیم پیدا وي د دې دوه سره منافات نشته ناغي ورته خجی دا خو مو منل چې وادر ټیک بچی ری ټیک نه چې پیغمبري نو مونږ درته وایو چې مونږ له دا غر د سروکا معجزه راته وخیا دا غر را د سروکا معجزه راته وخیا نو الله تعالی جواب ورکو چې وما کان لرسول وما كان لرسول ان د مقدور د پیغمبر وما كان لرسول نه د مقدور د پیغمبر ان یاتی بآیت چراتلو کی پیو معجزه باندې الا باذن الله مگر پیغمبر الله مقدور د پیغمبر نه ده چې د معجزه راوړي مگر الله چې خدای وغواړي نو افاده خبره وکړه چې معجزه دا شی وهابي د پیغمبر ته نه د شی اکتسابي لکه مسله معلومه شو د خیالي مسله ته معلومه شو چې دا شی وهابي د پیغمبر ته وهابي نه دی وهابي دی دا شی وهابي د هبه شوی دی نه د امر اکتسابي وما كان لرسول ان د مقدور د پیغمبر چې راتلو کې معجزه باندې الا باذن الله مگر پیغمبر د الله تعالی لكل اجل کتاب د هر نیټه لكل اجل کتاب د هر نیټه د پاره لیکل دي د هر نیټه د پاره لیکل دي نو معنا دا د لكل شیء اجل مکتوب اوس معجزه به کړه راځي دا خدای سره دې لپاره یو نیټه لیکلې ده يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله محوكي الله تعالی ما هغه شی یشاء چې خوخوي ويثبت ام محکم کوي هغه شی چې خوخوي ويثبت ما يشاء وعنده الكتاب اوس لكل اجل کتاب دینه معلومه شو چې امور ټول مکتوب عند الله دي امور ټول مکتوب عند الله دي لکه حدیث تعبیر ک جف القلم بما انطلاق جف القلم بما انطلاق خو بیا دا مکتوب دو قسمه دی یو کتابت د قضاء معلق او دویم کتابت د قضاء منجز دا کار به خامخا کیږي که اسمان زمکه تراشي او که زمکه اسمان تراشي دا عبدالغفار مولا ومړيږي خامخا دا قضاء منجز ده دا قضاء منجز اوس د دې لار کې هیڅ شی رکاوټ نه چې عبدالغفار مولا بزان نه شیخ عبدالقادر جیلانی جوړ کی ان بیا به جوړ دا قضا ختم شي دی ومړيږي نه قیامت پورې بجوند دی دا قضا منجز ده او یو د قضا معلقه چې کدا سبب پیدا شو نو دا مسبب په مرتب کیږي او کدا سبب پیدا شو نو بیا به دا بل جانب مرتب کیږي دې ته وایي قضا معلقه دې څه وایي وړاندې ته وایي قضا منجزه او دې ته وایي قضا معلقه نو يمحو الله ما يشاء محوكي الله تعالی ما آغا یشاو چی ارادو شد اللہ تعالی من القضاء المغلق دا قضاء مغلق دا ذکر قضاء منجز نمخو کیخوا ویثبت
اصابت الله تعالی ما یشاء وعنده پنځ د الله تعالی الكتاب اصل کتاب دی نو افاده را دی خبره وکړه چې کتابت دو ځای دی یو په جی ایچ کیو کې جنرل هډ کوارټر کې او یو د کمپنۍ په هډ افیس کې نو دا مخ ورادي د کمپنۍ هډ افیس کې ځکه دلته د شیرو دوه کیټګریز وي دوه انواع وي قضا معلقه او قضا منجده او هر څه جنرال هډ کوارټر دی الله تعالی سره الكتاب ناغه کې قضاګان ټول منجز دي معلق نشته هلته قضاګان ټول منجز دي معلق نشته وعنده الكتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ اسګوره خذي والا اعتراض بچو والا اعتراض آپ خپل ځای پاتې شو معجزه راوړه آپ خپل ځای پاتې شو ځکه دا د پیغمبر مقدور ده نه دا د پیغمبر مقدور ده نه اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام چې یا الله اوس د حرامیانو سره سوکم دا غټ شیطانان دي مخالفت نه کوي خدای وی عذاب بور کو الله تعالی وی عذاب بور کو نو بازي کفار داسو چې هغه ته عذاب ورکول د پیغمبر مطلوب وخا د پیغمبر مطلوب چې عذاب ورته ملاوي شي اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام او الله عذاب خو پیرانه نه نو خدای تسلی ورکوي خا دا حزن دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وارث شوی دا حزن دی تسلی ورکړي دی ځاله د حزن لپاره چې بل مرتبه دی یا سو قنوت وي وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ أَوْ يَابَ أُخَيُّتَادَ بعض الذي بعضي غضب نعدهم نخوفهم به چې موږ دایله تخویف ورکو پاغه او نتوفینک او نمیتنک یا بملکتا قبل اتیان العذاب مخکې دراتلو د عذاب نه ولکن لا تتفکر او ته فکر مکوا عذاب دې مقدر دی کستا ژوند کې رانه شي ستا د وفات نه بعد به راځي فکر مکوا حزن بزان نه لری کا فإنما عليك البلاغ خبر دادا تابانه البلاغ الدعوه البلاغ الدعوه تابان دعوت ته وعلينا الحساب ومن بان محاسبه ده نو دای تسلی ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سورہ آل عمران تسلی مومنانو ته آیت نمبر بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا سویم آیت تے ہاں یوصل پینزویش استقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000
پاغ وقت کی چوی تا مومنانو تا علن یکفیکم آیا کافی بنشی تاسو دا پارا دا ان یمدکم امد یمدو پمانا دا امداد کول امراضی او پمانا دا زیادت امراضی علن یکفیکم آیا کافی بنشی تاس دا پارا ان یمدکم ان یزیدکم چی زیادتی کی تاسولا اللہ تعالی بسلاست آلاف بارسال سلاست آلاف پلیگلو ددریو ذرو من الملائکتی د فرشتونا منزلینا چراکو ذکر شی بئی بلا او ان تصبروا کتاسو استقامت فالقتال مظاہرہ اکرا ان تصبروا مراد د صبر میں استقامت فالقتال لے بلا او ان تصبروا ان تستقیموا علی القتال کہ استقامت مو کا قتال بان کو ازان مبچ کو الجب د بزدلین مزان بچ کو ویاتوکم وہ پمانا د فید فیاتوکم پس راضی بتاسو تا وہ پمانا د فید فیاتوکم پس راضی بتاستا من فورہم ہاذا متصلا بذالکا من فورہم ہاذا متصلا بذالکا پس راضی بتاستا متصلا بذالکا متصل دیسرا یمددکم زیاتی بکتاسلا ربکم ربستاسو بخمسط آلاف پپینزو ذرو فرشتو باندے ندا مومنانو تا خزن عارض سیو چی منگا دریسا ویو او مقابل کے لشکر مزر کسان دی خزن عارض سیو نو بلا ان تصبرو سرا اللہ تعالی والا تسلی ورکړه اوما سلسلہ سابقہ دا سلسلہ دا ازالت الشبہات دا شبہات اور دی ازالہ پدری طریقے بانے کے قرآن کریم اول طریقہ ذکر دا عقائد و باطلو او بیا پاغے بانے رد سورہ التوبہ ذکر دا عقائد و باطلو بیا پاغے بانے رد امکتو آیت نمبر 10 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود یہودیانو عزیر ابن اللہ حضرت عزیر ابن اللہ زید اللہ تعالی دے فمتصرف مثلہ زید اللہ تعالی دے نو کردار ام آغا چکم کردار دا خدای دے
د خدای کردار د تصرف دی نو د کردار هم د تصرف دی. ابن عباس سے بھی دا ترجمہ کرے دا عزیر ابن اللہ، عزیر د خدای زوی دی مانا قادر متصرف دی. وقالت النصارى عیسایانوی المسیح ابن اللہ عیسیٰ زوی دا اللہ تعالی دے. دا دعا عقیدے باطلے دی اللہ ذکر کرے دا اسرت دے. ذالک قولهم بافواہہم دا دوی د خلی خبره ده. ذالک قولهم بافواههم دا دوی د خلی خبره ده. ای قول اختراعی لا دلیل لهم بذالک. دا دوی د خلی خبره ده معنا قول اختراعی لا دلیل لهم بذالک. دا دوی اختراعی خبره ده ای باندې دلیل ملیل نشته. دویمه طریقه د ازالت الشبهات. شبهات د معاندینو او بیا د هغې جواب. ذالک قولهم بافواههم دا رد دی. د رد یو انداز وي د جواب بل انداز وي. وړاندینی ذکر د عقایدو باطلو او رد په عقیده باطله. او اوس دویم شبهات د معاند او جواب د شبینا. سورہ بقرہ آیت نمبر 19 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا او وید یهودیانو نصاراو لن يدخل الجنة هرگز بن داخلی کی جنت تا مگر آسوک کان هودن چود یهودی او نصارا یا نصرانی الا من کان هودن او نصارا د دې استثناء د وجه او دې کوي ورته چې استثناء د الا من کان هودن او نصارا دا تقسیم د قالو فائدہ کوي تقسیم د قالو معنا د تقسیم دا چې وقالو يهوديانو نب داخله جنت الا من كان هودا مگر هغه څوک چې يهوديان دي بس او وقالو نصاراو لن يدخل الجنة الا من كان نصارى ځکه يهود هغه د نصاراو د دخول جنت قائل ندي او نصرانيان هغه د يهوديانو د دخول جنت ندي قائل ښه استثناء د الا من كان هودا او نصارا دې فائدہ کا تقسیم د قالو ښه او دلیل په آیت نمبر 14 جو وقالت اليهود ليست النصارى غلا شيء يهوديان وي چې ندي نصرانيان غلا شيء په یو دین معتد به باندې غلا شيء معنا غلا دین معتد به داس دین چې داغه سمقام دي نو چې په دین نه منل جنت ولا څنګه منل ځکه مونږه التقسیم فائدہ کوي او قالت النصارى ليس اليهود على شيء انصاراوي چې يهود ندي په یو دین معتد به باندې نو د قانون تقسیم فائدہ کوي اوس مونږ وایو
چې شبهه د معاند او داغي جواب نو جواب لري دا ورپسې چې تلک امانیهم التویلو ذالک قولهم بافواههم او دلته وی چې تلک امانیهم دا دخول د جنت دا د امنیه ده امانی دا جمع د امنیه لکه اساطیر جمع د اسطوره اکاذیب جمع د اکذوبه اغاجیب جمع د اعجوبه اقاویل جمع د اقوله امانی په اعلال باندې جمع د امنیه امنیه اصل کې امنویا او امنویا ما يتمناه الرجل ويكون اختراعيا امنیه هغه تمنا ده چې اسباب ولني خو اختراعي طور دي ځان له تمنا پیدا کړي زبر پاکستان صدر کېږم زبر د پاکستان صدر دا امنیه ده ځکه ظاهري اسباب نشته ظاهري اسباب نشته قل هاتوا برهانكم تورتوا هاتوا برهانكم ايتوا برهانكم برهان هو الدليل العقلي وشرعا هو الدليل النقلي دا هو الدليل العقلي دا شرعي معنی نه ده د علم حکمت معنی ده غدا او لفظ برهان دا ماخوذ ده د برهتن الف نون پکې مزیدتان دي او برهت په معنا د قطع ده نو برهان معنا دلیل قاطع او یا ماخوذ ده د برهننا نون پکې د نفس کلمې نه ده او برهانه په معنا د بیان واضح نو برهان په معنا د دلیل بیان واضح او درېمه طریقه شبهات په ضمن د عقاید باطلو کې وړاندې ذکر د عقاید باطلو بیا پاغه ردو دویم ذکر د شبهه بیا داغه جوابو دا دریم په ضمن د عقاید باطلو کې بیان د شبهه سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 150 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا وإذا كافران أئذا كنا أئذا صرنا چکلو گرزمونگا عظاما اڈوکی ورفاتا ارزا رزا رفات رزا رزا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آیا مونگا با لَمُحْيَوْنَ جوند کولشو خلقا جدیدا حیاتا ثانیتا
په دویم ژوند به ژوندي کول شو. قل كونوا حجارة اتورتوا وایا كونوا حجارة او حديدا. قل تورتوا وایا كونوا جوړ شي تاسو کانی یا اوسپنا یا ردینم زیاد سخت شي. قل كونوا حجارة او حديدا شي تاسو حجارة کانی که شي تاسو کانی او حديدا یا اسبنا او خلقا او نوعا آخر من الجمادات الصلبة. حديد جماد دے حجارة جماد دے او جماد الصلب دے جماد دے نو خلقا مانا او نوعا آخر من الجمادات الصلبة. کستاسو ماهیت بدل شي او جماداتو ته کنورټ شي کانه دنه جوړ شي اوس په یا دینه مضبوط سبل سه جماد وي هغه دنه جوړ شي. استاد لا خبره نی ختمه کړي خو چې دا ورته وای چې کانی شي که اوس په شي که بل جماد صلیب دنه جوړ شي نو استاد خو لا خبر روانه ده استاد خبره روا فسيقولون من يعيدنا. دی په دې مس کې در باندې اعتراض کوي چې بیا به وسوک ژوندۍ کوي چې کان شو اوس پنه شو. فسيقولون من يعيدنا انو دوی به وایي چې څوک به اعاده کوي زمونږه حیاتن. من يعيدنا څوک به اعاده کوي زمونږه حیاتن. قل تورتوا الذي الله تعالی فطركم خلقكم چې پیدا کړیو تاسو لا اول مرتين پړم بکرت باندې. الذي فطركم اول مره. سوره واقعه آیت نمبر 30 واقعه سیمه سپاره وشتمه. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما. وكانوا يقولون امستمر بدوي. وكانوا يقولون ماضي استمراري ده دا دوی دی یو خبره نه و دا دی روټین کارو بلغه چې خله به کوله اولم دا خبره به کوله. وكانوا يقولون دا معلومه شوخه چې مشرکین مکه یو وخت دا خبره نه وکړي بس خو چې پاسې دل باندې لومبای خبره به دا کوله. حاجی بیا بم ژوند کوي بیا بم ژوند کوي ځکه څوک چې ستاسو میشن مخالفي څوک چې ستاسو د میشن مخالفي نو هغه به هغه خبره کوي درته چې کومه خبره ډیر لوی تحقیق غواړي چې کومه خبره ډیر لوی تحقیق غواړي دا غینه انکار انساني ذهن ته زر پریوزي او پاغي اقرار یو تفصیل غواړي دا غینه انکار انساني ذهن ته زر پریوزي او دا هغه اقرار یو لوی تفصیل غواړي دا د مخالف طبيعت ته صحیح شو د مخالف طبيعت ته لکه اوس د فندامنټالیزم دا خبره د جدید تعلیم یافته طبقه ذهن ته زر پریوزي اوس د فندامنټالیزم یو لوی تحقیق ته صحیح شو اوس سو توای چې د خدای په ځمکه د خدای نظام اسلام با عملی کو اسلام با نو مخالف د دې فکر ابر باندې لومبه دا خبره کوي دا خو چې بنیاد پرستی دا بنیاد پرستی خلاف ټول یورپ پورته شي اوس خالی زین قسم خلک چې ناشتي خالی زین قسم خلک بس دا غي زین ته خو دې خبره زره اپروچ وکړه خبره ورته زره اپروچ وکړه چې بنیاد پرستی اخو به د ساينسي ارتقا دا غي مخالفه او بنیاد پرستی د انسان د حریت او د ازادي خلافه تاسو بیا 1500 کال بعد بیا هغه نظام راولې صحیح شو خبره مزین کړه کنه بس نو چې کوم ځای در باندې دین مخالف اعتراض کول غواړي د خبره به کوي درته نو زداد خالو زین خلکو زین ته
ډیر زر په اوس بنیاد پرستی سره دې باندې خو به لوی تقریر کې چې ته به دا ثابتې چې اسلام بنیاد پرست نه دی او موږ بنیاد پرستای باندې لعنت لیږو ښه اسلام بنیاد پرست نه بلکې د بنیاد پرستای ضد دی د بنیاد پرستای خاتمه کوي نو دا خو یو لوی تفصیل غواړي ناس به یرته ته به ورته چې د بنیاد پرستای یو هیستوریکل بیک گراوند دی تاریخي پس منظر دی چې توړاندې به سبق کې راشي هیستوریکل بیک گراوند دی تاریخي پس منظر دی چې بنیاد پرستی د مغرب اصطلاح کې عبارت ورسنه صحیح شو خبره مزین کړه نو بس وکانو یقولون الله تعالی تعبیر په ماضی استمراری زکو کو چې پیغمبر خلاف د دوی بل خبره به دوی مودا وړو بایوا خانم به بیا ژوند دي کوي مونږ به اوس خالی زین ته خدا خبره ډیر زره اپروچ کوي خدای چې مونږ بیا ژوند دي کوي زمونږ کو خړو کور ته واپس رانغه صحیح شو بابا مورانه ډیره مودو شو چې مرشه د ژوند نه کو نو د خالی زین خلکو زین ته دا خبره زر ورسیدا اوس نبی له سلام بیا دغه تفصیل شروع کوه چا ورته کې خود چا باندې کې خود نو وکانو یقولون او دوی استمرارا به ایزامتنا چې کله مونږ مړو شو کنا ترابن اشمونږ خاوري و عظامن اډوکی اینا لمبعوثون آیا بیا به ژوند کول شو او آباؤنا الاولون او آیا پلاران زمونگڑون بنی اغبون جوندی کولشی دا یغا شیطانت تخواه زمونگا پلاران نوی خود جی جوند دینشو رانلل دیر مدوشو مونگ وقت انتظار کو او آباؤنا الاولون پلاران با مون جوندی کولشی نبی علیہ السلام ورطوی او بیکم دی را خو نل زمونگ وقت دیر مدوشو انتظار دی خو بابا مو دو قبر نبیا واپس رانگه اوس د خالی زین سړی زین ته وبزر دا چې رښتیا ده پیغمبر سي غپ لګی ښه که ژوند کولو نو خو باید چې زمونږ ټکان ژوند شي وي تر اوسه نبی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان شروع کړه تفصیل به وي قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ثم انکم ایها الضالون المكذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون الى اخره دا څه به ورته سوره یاسین آیت نمبر سوره یاسین څنګه پاره 22 درويشتم آخر کې بالکل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه او بیانای موږ د پاره مثال هیر کړی د اولین پیدائش خپل عاص ابن وائل کافرو نبی علیہ السلام تراغه یو زوړ اډو کې چرته راغستو د ډېری مودې خاورو کې پروت پیغمبر علیہ السلام ته وی خدای عمرې بیا ژوند دی کوي او ورته او نو دا اډو کې راواسته دا د مړ زناور اډو کې دی نو دا سه ګوتو کې ولېجو